بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول دوستان بخوي. دوستانو، ستاسو ورور وسام منظور یو ځل بیا ستاسو ټولو ته زه د نوي ویډیو سره حاضر یم. دوستانو، څنګه چې ما تاسو ته د پکچر ایډیټینګ لپاره په کلاس نمبر 1 کې اردو ډیزاینر ایپ د ډاونلوډ کولو نه ویلو او هغې نه پس مونږه د دې اردو ډیزاینر ایپ هغه بنیادي کوم ټولز دي موږ د هغې مختصر جایزه اخیستې وه. دوستانو، د دې بنیادي ټولز مقصد دا دی څنګه چې د یو بلډینګ دپاره د ښه بنیاد ضرورت دی، دغه رنګ د یو ښایسته پکچر د یو ښایسته پوسټر دپاره د بنیادي ټولز ضرورت دی. نو نن انشاءالله زمونږ ټاپک دی په نیو ډیزاین باندې. دغه رنګې دوستانو، څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې تاسو مختلف سایز اخیستی شئ. مثال په طور باندې زه یو سایز اخلم سکویر سایز. دغه رنګ دوستانو، بای ډیفالټ ما سره دا مینیو دلته کې نه کولو شوې ده. د ایډ نیو دی، دا رنګ ریسایز پیپر دی، ټرانسپیرنټ بیک ګراوند دی او دا رنګ بیک ګراوند کلر دی. نو د ایډ نیو باندې زه کلیک کوم. دا رنګ موږ سره نور مختلف بټنز موږ سره کولو شو. دغه رنګ په اول نمبر باندې موږ سره دی ګیلري پکچر. دوستانو، د دې ګیلري پکچر د دې بټن نه مراد مثال په طور باندې یو ملګری ویل غواړي چې زه په خپل پوسټر کې هغه یو پکچر ایډ کول غواړم کوم چې زما په ګیلري کې پروت دی. نو ګیلري پکچر باندې زه کلیک کوم. مثال په طور باندې زه یو پکچر سلیکټ کوم. دا رنګ دا پکچر ما دوستانو سلیکټ کو د خپل ګیلري نه. دوستانو، بای ډیفالټ دا پکچر سلیکټډ موږ سره دی. تاسو به ګورئ هر یو کارنر باندې چې دی موږ سره د سلیکشن هغه ډاټس موږ سره ښکاري. دغه رنګ دوستانو، دا پکچر زه یو سایډ نه بل سایډ ته بوتلی هم شم. دغه رنګ موږ سره د دې دپاره لاندې کوم مینیوز سلیکټ شوي دي هغه دی ډیلیټ. مثال په طور باندې دا پکچر زه ډیلیټ کول غواړم، نو هغه به ډیلیټ آپشن باندې به زه کلیک کم، دې ځای نه زه ډیلیټ کولی هم شم. دوستانو، موږ سره په دویم نمبر آپشن دی ریسایز. ریسایز سره موږ د دې پکچر هغه سایز موږ غټولی شو. کله چې دا موږ رایټ طرف ته بوځو یا پلس آیکن باندې کلیک کوو، دا رنګ د دې دا سایز موږ ورکوټی کولی هم شو. کله چې موږ دا لیفټ طرف ته بوځو یا په ماینس بټن باندې کلیک کوو. په تھرډ نمبر آپشن موږ سره دی بارډر. د بارډر نه مراد موږ سره د دې پکچر غیر چاپیره به لاینز ولګیږي، یعنی یو بارډر به موږ سره جوړ شي. په دې باندې کلیک کوم. دا رنګ زه یو کلر د دې ځای سلیکټ کوم، ریډ کلر. ما ریډ کلر سلیکټ کو، خو چونکې د دې دا ویډ دومره ورکوټی دی چې موږ ته هغه ریډ کلر نه ښایي. دا رنګ د دې دا ویډ ته زه لږ سیوا کوم. د دې هغه ویډ موږ سیوا کو، نو موږ ته هغه کلر د دې شو شو. دغه رنګ موږ سره بل آپشن دی په دې کې ګریډینټ. د ګریډینټ نه مراد دې کې موږ دوه کلر هم اخیستی شو، د دوه نه سیوا هم اخیستی شو. مثال په طور باندې دا موږ سره سلیکټ شوي دي، یو ډارک ګرین دی او بل موږ سره لایټ ګرین دی. دا زه چینج کول غواړم، دا زه ریډ کوم، کلوز، او دا زه چینج کوم، دا زه کوم یالو. نو دوستانو، تاسو به کتی شئ چې موږ د دې هغه کلر چینج کوو. دغه رنګ موږ سره آپشن بټن دی کې، په دې کې موږ ایکس اینډ وائی دا بټن دی. په ایکس بټن والو سره موږ سره د دې هغه کلر چینج کیږي. نو تاسو دا د دې ځای نه هغه کلر هم چینج کولی شئ. دغه شان موږ سره وائی بټن باندې کلر تاسو چینج کولی شئ، یعنی د یو سایډ نه بل سایډ ته بوتلی شئ څنګه چې تاسو ته ښه لګیږي. په فورت نمبر باندې موږ سره دی شیډو. د شیډو نه مراد موږ سره چې دا کم پکچر جوړ شوی دی موږ وایو چې د دې موږ ته سوری ښکاري. په دې باندې زه کلیک کوم. زه د دې ځای نه یو کلر سلیکټ کوم. مثال په طور باندې زه دا کلر اخلم. دا ما سلیکټ کو، دا زه کلوز کوم. دې کې موږ سره آپشن بټن دی. په دې آپشن کې موږ سره لیفټ رایټ ټاپ باټم دا رنګ سافټنس دا بټن دي. په لیفټ رایټ کې اسانه خبره ده چې رایټ طرف ته بوځي، نو د دې هغه شیډو موږ سره
رایټ طرف ته ځي، دا رنګ چې لیفټ طرف ته بوځي د دې هغه شیډو موږ سره لیفټ طرف ته ځي. دا رنګ چې ټاپ طرف ته بوځي نو هغه موږ سره ټاپ طرف ته ځي، او چې باټم طرف ته بوځي هغه موږ سره باټم طرف ته دغه شیډو راځي. دغه شان موږ سره سافټنس یو آپشن هم دی. په دې سافټنس کې کله چې دا زه رایټ طرف ته بوځم نو دا بالکل ما سره سافټ کیږي، دا چې کله زه لیفټ طرف ته راوالم دا ما سره بالکل هارډ کیږي. دغه شان موږ سره نیکسټ آپشن دی ډوپلیکیټ. ډوپلیکیټ نه مراد چې دا کم پکچر ما سلیکټ کړی دی، زه به غواړم چې د دې هم شکل یو بل پکچر هم ما سره راشي، نو زه د دې ډوپلیکیټ باندې کلیک کوم، ما سره د دې هم شکل پکچر بل کریټ شو، دا زه د دې ځینې ډیلیټ کولی هم شم. دا رنګ موږ سره بل آپشن دی کیپیسټي. کیپیسټي د مراد مثال په تور باندې تاسو د دې د کم چې هارډنس دی او سافټنس دی کیپیسټي دا کمول غواړي، نو دا په لیفټ طرف ته چې کله راوړي نو د دې هغه کیپیسټي کمیږي، یعنی په دې کې تتوالی راځي. دغه رنګ کله دا زیرو ته ورسیږي بالکل ختم شي، کله چې دا رایټ طرف ته راځي نو په دې کې موږ سره هغه پکچر تیزوالی ښکاري. نو دوستانو امید لرم چې تاسو به د دې نن کلاس نه څه نه څه زده کړه کړې وي. کوشش وکړئ په دې باندې پریکټس وکړئ، دې کې څه قسم کوېشن وي څه سوال وي هغه زمانه کولی شئ. د نوي ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.